تعبیر کړی دی هغه د خپل تعجب اظهار داسې کړی دی و سبحان الله جهان رحمت حقیقی ته وهان تو مجاز بنا دیا اور جهان مجاز سر تا پا مجاز تا وهان حقیقت بنا دے یعنی ګوره د الله رحمت حقیقی دی قاضي بیضاوی ترنه مجازي جوړ او زمونږ استاد رحمت کم رحمت دی مجازي او د دې حقيقي جوړ کړو چې دا د انسانانو رحمت حقيقي دی ځکه دوی کې رقت القلب شته او د الله رحمت مجازي دی ځکه طریقه القلب نشته نو کوم چې رحمت حقيقي دی هغه مجازي کړو چې کوم مجازي دی هغه حقيقي کړو نو د الله رحمت حقيقي دی زمونږ استاد رحمت څه شه دی مجازي دی او دغه اعتراض او جواب دا بنا د باطل د په باطل چې رحمت رقت القلب غواړي رقت القلب د الله په جانب کې نه غواړي زمونږ استاد په جانب کې غواړي یو بل مسله چې په تیر درس کې زمونږ نه پاتې و هغه ګوره دا ده چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې الله پاک دا درې اسماء ولې ذکر کړه د دې حکمت څه ده په دې پوه شئ دې کې درته یو بل نقطه ذکر کړم دا وابیان چې دي کنه تاسو کوم سلام ثبوت ویلې هل تاسو داسي وایي اما المقلد فمستنده قول المجتهد لا ظنه ولا ظنه مقلد چې ده د لپاره دلیل قول د مجتهد لا ظنه ولا ظنه نه د مجتهد ګمان ورته دلیل ده او نه خپل ګمان دلیل ده بلکې د مقلد د لپاره دلیل قول د مجتهد نو په بعضی مناظرو کې چې زموږ مرګري دلایل بیانې نو وبي په اعتراض کوي اعتراض پیدا شي کوي وای ته مقلد او استاد لپاره خو دلیل قول د مجتهد ده ته څنګه په دلیل کې آیات پیش کوي او څنګه په دلیل کې حدیث پیش کوي دا اعتراض هم د وابیانو اوریدل کړه وابیان تلبیس ابلیس کوي یو تلبیس ابلیس ته جواب وکړه بیا یو کال ورکی بیا سوچ کوي خپل شیطانانو سره مشوره کوي بیا یو بل اعتراض راپیدا بیا چې هغه ته جواب وکړي بیا یو کال بیا ورکی کال بعد بیا را پیدا شي چې بیا یو بل اعتراض د شیطانانو را پټ کړي ګوره مسلم ثبوت کې وای دالي کلی دي چې اما المقلد فمستنده قول المجتهد لا ظنه ولا ظنه مقلد چې ده د لپاره قول د مجتهد دلیل ده نه خپل ګمان دلیل ده نه د مجتهد ګمان دلیل ده ګوره ورونه تقلید څه ته وای تقلید دی ته وای تاسو د تقلید تعریف ذکر په اجتهادي مسائلو کې چې د مجتهد پر راهنمایي کې په دین عمل وشي او مطالبه د دلیل ترنه ونی شي دی ته وای تقلید صحیح چې د مجتهد پر راهنمایي کې په دین عمل وکي او مطالبه د دلیل ترنه ونه کی چې څومره تعریفات دي خلاصې ده غره د امام صاحب پر راهنمایي کې په دین عمل وکي او مطالبه د دلیل د امام صاحب نه ونه کی دې ته ویل شي تقلید خو شاهد ګوره یو عدم مطالبه الدلیل ده یو عدم الدلیل ده یو عدم مطالبه د دلیل ده یو عدم د دلیل ده دا څنګه ده چې د امام صاحب سره دلیل نشته دا څنګه ده امام صاحب سره دلیل شته خو مطالبه د دلیل نشته مقلد مطالبه د دلیل نه کوي په دې خو پوه شو دې ته ویل شي تقلید یو عدم د دلیل دی بل عدم د مطالبه د دلیل دی دا د حقانی دارالفتاء ته چې داخله ورشي او استفتاء ترې نه کړي وي هغه ورته فتوا ورکوي د مطالبه د دلیل نه کوي مفتی صاحب سره دلیل شته خو د مطالبه د دلیل نه کوي دا عدم د مطالبه د دلیل ته تقلید وایي عدم د دلیل نه عدم د مطالبه د دلیل په دې نقطې خو پوه شو ان شاء الله ونو ګوره د تقلید تعریف دا دی چې د یو مجتهد پر راهنمایي کې په دین باندې عمل وکړي او مطالبه د دلیل ترې نه ونه کړي بس دې ته ویل شي تقلید دا اوس تاسو ته اسانه د دلایلو طریقه مې وښوده تاسو مصنف عبد الرزاق د حدیث یو کتاب دی او یا زرا داسې مسائل دي پکې چې مطالبه د دلیل پکې نه ده شوې د امتیانو نه پکې مطالبه د دلیل نه ده شوې د مجتهدینو لکه یو کس راغلی یو صحابي د بل صحابي نه تپوس کړی دی هغه ورته مسله بیان کړې ده او مطالبه د دلیل پکې نه ده شوې یو تابعی راغلی د صحابي نه تپوس کړی دی هغه ورته مسله بیان کړې ده مطالبه د دلیل پکې نه ده شوې یو تابعی د بل تابعی نه تپوس کړی دی مطالبه د دلیل پکې نه ده شوې داسې مسائل څومره دي
اویا زره دا اویا زره دلایل د تقلید ځکه په دې ټولو کې مطالبه د دلیل نه ده شوې او چې مطالبه د دلیل ونشم دې ته تقلید وایي د تقلید اسانه دلیل مې درته وکړ چې په کوم ځای کې صحابي مطالبه د دلیل نه وکړي تاسو کړه او مطالبه د دلیل نه وکړي یا یو مسله یو صحابي بیان کړي او دلیل نه بیان کړي مطالبه د دلیل چا نه وکړي هم دې ته ویل شي تقلید نو عرض مې دا وګوره چې په تقلید کې عدم مطالبه الدلیل دا یو ټکی وزرته بیانوم چې دې پورې تعلق لري عدم مطالبه الدلیل الدلیل کې الف لام عهدی ده الدلیل کې عدم مطالبه الدلیل الدلیل کې الف لام عهدی ده هغه دلیل ترنه مراد ده چې مجتهد د استنباط په وخت کې په نظر کې نیولای یو مجتهد یو آیات ته ذهن متوجه کړو او د دې آیات نه مسله راويستا او الته ولي کنه نو اوس مقلد به دا مسله مني او د مجتهد نه به مطالبه د دغه دلیل نه کوي چې دا مسله دی د کم آیات نه راستلې هغه دلیل خاص مراد دی عدم مطالبه الدلیل کې خاص دلیل مراد دی کم دلیل مختصر الفاظ کې چې مجتهد د استنباط په وخت کې په خپل نظر کې نیولای دا هغه دلیل مطالبه ترې نه کوي نور مقلد د خپل ځان د طرف نه دلایل بیانول شي عدم مطالبه الدلیل د بیان الدلیل سره منافی نه ده مقلد دلیل بیانوي د مقلد په تعریف کې عدم مطالبه الدلیل راغلی ده عدم بیان الدلیل نه راغلی عدم العلم بالدلیل نه راغلی علم بالدلیل راتلیش بیان د دلایلو کولیش صرف عدم مطالبه الدلیل عدم مطالبه الدلیل دا خاص دلیل مطالبه مقلد نه کوي چې مجتهد د استنباط په وخت کې په نظر کې نیولې دا غي دلیل مطالبه نه ان شاء الله چې اوس کوو ګوره د مقلد تعریف څه دی چې د مجتهد پر راهنمایي کې په دین عملو کې او مطالبه د دلیل ونکي عدم مع عدم مطالبه الدلیل الدلیل کې الف لام عهدی ده هغه دلیل مراد ده چې مجتهد د استنباط په وخت کې په نظر کې نیولې دا غي دلیل مطالبه مقلد نه کوي او دا منافی نه ده د بیان الدلیل سره او دا منافی نه ده د علم بالدلیل سره نو مقلد دلایل بیانوي د وابیانو د جواب د جواب په خلاصه خو پوه شو یو مثال درته ذکر کوم ګوره الله پاک په بسم الله کې درې اسماء ذکر کړ کنا بسم الله الرحمن الرحیم یو پیغمبرم د الله نه مطالبه د دلیل ونکړه چې الله پاک د درې اسماء دی ولی ذکر یو پیغمبرم مطالبه د دلیل ونکړه دارنګي پیغمبر علی السلام امتیانو ته بیان کړو بسم الله الرحمن الرحیم امتیانو کې هیڅ مطالبه د دلیل ونکړه په یو حدیث کې ندی راغلی چې یو صحابي دی درېدل یو پیغمبر علی السلام ته دی ویلی چې یا رسول الله په بسم الله کې دی ول درې اسماء ذکر کړي نه پیغمبرانو د الله نه مطالبه د دلیل کړي دا او نه صحابه د پیغمبر علی السلام نه مطالبه د دلیل کړي دا نه را کړي مطالبه د دلیل پکې نشته او بیا موږ دلایل بیانو چې دا درې اسماء ولی ذکر کړي ګوره عدم مطالبه الدلیل د بیان الدلیل سره منافی نه ده امتیان دلایل بیانوي خو مطالبه د دلیل نه کوي په دې پوه شئ نو عدم مطالبه الدلیل او د بیان الدلیل په مابین کې څومره تفاوت دی د وابیانو په تفسیرونو کې هم لیکلي چې بسم الله کې ولې درې اسماء ذکر کړي الکه امتی خو د پیغمبر نه مطالبه د دلیل نه کوي ته دا دلایل ولی بیانوي پیغمبر خود الله نه مطالبه د دلیل نه کوي ته په دې تفسیر کې دا دلایل ولې لیکي دا دلایل ملي کنه ځکه مطالبه د دلیل نشته نو چې مطالبه د دلیل نشته نو لیکل د دلیل بنئ بیان د دلیل بنئ علم د دلیل بنئ د وابیانو د فهم مطابق دا یو بم نه ځکه مطالبه نشته نو کله چې وابیان په دې قائل دي چې عدم مطالبه الدلیل دا د لیکلو د دلیل سره نه ده منافي د بیان د دلیل سره نه ده منافي د علم بالدلیل سره نه ده منافي د الله او د پیغمبر په جانب کې د مجتهد په جانب کې مداسه ده مجتهد نه عدم د مطالبه د دلیل ده نور مقلدین بیان د دلایلوم کولې شي لیکل د دلایلوم کولې شي علم بالدلایل مراتب ان شاء الله چې اوس ذهن خلاص شوی په مثال می کوی کړی نو بسم الله الرحمن الرحیم کې درې اسماء ولی ذکر شو مطالبه د دلیل نه کو بیان الدلیل کو په دې پوښتنه مطالبه د دلیل نه کو حکمتونه بیانو د ځان نه مجتهدین را پیدا شوی دی حکمتونه بیانوي عدم د مطالبه د دلیل دی خو بیا بیان الدلیل کیږي علم بالدلیل شته کتابت الدلیل شته
دا یو مسله زده کوي بس همدا کورس مناظره ده صحیح دا یو د قرات خلف الامام مثلا ذکر یو د تقلید مثلا د وابیانو په خلاف نو ګوره الله پاک په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا درې اسماء ولې ذکر کړو د الله نه مطالبه د دلیل نه کو ګوره د الله نه مطالبه د دلیل شیطان کړو اول غیر مقلد شیطان الله پاک ورته ویل چې اسجدوا لآدم الله پاک ته سجده وکړي شیطان را پورته شو په کوم دلیل الله نه مطالبه د دلیل ملائکو تقلید وکړو ټول سجده وکړه بغیر د مطالبه د دلیل نه سجده وکړه ملائکو مطالبه د دلیل ونه کړه هم دې ته تقلید وایي او شیطان مطالبه د دلیل وکړه هم دې ته اولنې غیر مقلد وایي نو اولنې غیر مقلد شیطان بهر تقدیر الله پاک بسم الله الرحمن الرحیم کې دا درې اسماء ولې ذکر کړه نو په نقطه پوه شو ان شاء الله مطالبه د دلیل نه کوو چې زمونږ نام شیطانان جوړ معاذ الله موږ بیان د دلایل صحیح او علم بالدلایل راول مطالبه د دلیل نه کوو حکمتونه بیان نو ګوره په انسان باندې درې حالات تیریږي د انسان په ژوند کې درې حالات دي اول حدوث دویم بقا دریم جزاء او سزا مختصر دلایل درته وایم بیضاوی کې به تاسو په بل طرز باندې زده کړئ زه اسانه طرز باندې ګوره په انسان باندې درې حالات تیریږي عزیز الله خان اول ستا حدوث اول تنوي او بیا دنیا ته راغلي الخروج من العدم الى الوجود نو اول دې ته حدوث وي دویم بیا دا بقا ده چې په دې دنیا کې الله پاک پاتې کړي او ژوند کوي او بیا چې کله وفات شو نو جزاء او سزا ده نو په انسان دا درې حالات دي نو په دې دریو اسماءو کې الله پاک دې درې حالاتو ته اشاره کړې ده په دې دریو اسماءو کې درې حالاتو ته اشاره ده ګوره اول حالت ته په لفظ د الله کې اشاره ده اول حالت کوم دی حدوث خو پیژنئ د عدم نه وجود تراوتل الخروج من العدم الى الوجود دا د حدوث معنا ده نو په لفظ د الله کې د اول حالت ته اشاره ده وجه دا ده چې د تخلیق او د تکوین تعلق د الوهیت سره ده او الوهیت په لفظ د الله کې بیان شوی ده تخلیق او تکوین دا د خواص د الوهیت نه ده او الوهیت په لفظ د الله کې بیان شوی ده نو د اول حالت تعلق د لفظ د الله سره ده کوئی خوب دې نه ده کړی سم کېنه چې د خوب درځي ګوره اول حالت ته په لفظ د الله کې اشاره ده زه دعا کوم چې خدای پاک ښه عالم کې سخت خدمت کړي د ټول مدرسې خدمت ټول د الله علماء اول حالت ته په لفظ د الله کې اشاره ده وجه دا ده چې د تخلیق او د تکوین تعلق دا د الوهیت سره ده دویم حالت کوم یو ده بقا شابه دویم حالت بقا ده بقا په قبر کې ده که دنیا کې ده او مخکې ما درته بیان کړو کنه چې الرحمن د فعلان وزن ده صفات عارضه او حادثه کې مستعمليږي صفات عارضه حادثه دا په دې دارالفنا کې دي په دې دنیا کې دي نو الرحمن په دې کې د بقا ته اشاره ده بقا په دنیا کې او د الرحمن تعلق هم د چا سره ده شابه د دنیا سره نو دویم حالت ته په لفظ د الرحمن کې اشاره ده بل وجه هم درته ذکر کوم چې د رحمان معنا ده انتهایی او بے پایانه مهربانه الرحمن څه معنا انتهایی مهربانه بے پایانه مهربانه او زیات مهربانه ته موږ په دنیا کې ضرورت لرو ځکه دنیا کې زموږ دوه دشمنان دي را سره یو نفس او بل شیطان کله الله انتهایی مهرباني نه د دې دوه دشمنانو نه بچ کېدل غیر ممکن صحیح شو نو په الرحمن کې الرحمن معنا انتهایی مهربانه او انتهایی مهربانه ته انسان په دنیا کې محتاج وي ځکه دلته دا دوه دشمنان ورپسې دي جنت کې خو هیڅ دشمن هم نشته جنت کې خو به بیغمه ګرځي هلته دشمن نشته نه نفس او نه شیطان هلته خو بیغمه نه دلته په دنیا دار الابتلاء ده او دنیا دار الامتحان ده دلته شیطانان درپسې دي نو د الله انتهایی او بے پایانه مهربانه ته دلته موږ زیات ضرورت لرو نو الرحمن کې دغه انتهایی مهرباني ته اشاره ده او انتهایی مهرباني ته موږ په دنیا کې ضرورت لرو نو بقا ته اشاره په الرحمن کې راځي صحیح
او دا دریم حالت ته په الرحیم کې اشاره ده ځکه ما درته مخکې ویلې چې الرحیم د فعیل وزن دی او فعیل غالبا په معانی ثابته کې مستعملي معانی ثابته دائمه او په قیامت کې جزاء او سزا دا د معانی ثابته او دائمه نه دي نو په الرحیم کې دارالبقاء ته اشاره نو ګوره دا درې اسماء د دې وجه نه په بسم الله الرحمن الرحیم کې ذکر دي چې په لفظ د الله کې چاته اشاره ده اول حالت ته چې حدوث ده په لفظ د الرحمن کې دویم حالت ته اشاره ده چې بقا ده ځکه بقا په دار الدنیا کې او دریم الرحیم ده په دې کې شابسي امور د آخرت جزاء او سزا ته اشاره ده خدا د بسم الله الرحمن الرحیم فاتح تحقیق چې د الله پاک په توفیق باندې ذکر شي نور بدا سورت شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین گورا الحمدللہ رب العالمین دا یو آیات کریمه ده او بسم الله الرحمن الرحیم دا د شوافع په نسبت باندې ځان ته آیات ده د شوافع پنیز دا دو آیات دي او زمون پنیز باندې الحمدلله رب العالمین دا د سوره فاتحه اولنې آیات ده د شوافع پنیز باندې دا د سوره فاتحه دویم آیات ده بهر تقدیر اول آیات ده یو یا دویم آیات ده د الحمدلله رب العالمین ربط د بسم الله الرحمن الرحیم سره ده نو ګور ربط ذکر د جزئی ده ورسته د کلینا نه ذکر د کلی دی ورسته د جزئی نه شاباش ربطی ذکر سمې ویلې ذکر د کلی دی شاباشي ورسته د جزئی نه بسم الله الرحمن الرحیم ځای و نوع د حمد ده یو نوع د حمد بسم الله الرحمن الرحیم ده یو نوع د حمد سلام کی ذکر شوی ده سبحانه ما اعظم شانه یو نوع د حمد مبزی کی ذکر شوی ده الهدایت امر من لديه وكل شيء يعود اليه یو نوع د حمد په حسامی کی ذکر شوی ده یو نوع د حمد نحو میر کی ذکر شوی ده دي ټول کتابونو کې یو نوع د حمد ده نو بسم الله کې یو نوع د حمد ده نو یو نوع د حمد ده یو جزئی وي او رست الحمدلله دلته ذکر د کلی ده ټول انواع د حمد لره ور شامل ده نو ذکر د کلی ده ورسته د جزئی نه نو ګوره یو نوع د حمد چې ذکر کړه الله پاک نور پسې حمد کلی ذکر کو حمد کلی الحمدلله دې بسم الله تم شامل ده سبحانه ما اعظم شانه تم شامل ده الهدایت امر من لديه تم شامل ده او نور انواع د حمد تم شامل ده نو ذکر د کلی ده ورسته د جزئی نه الحمدلله رب العالمین پدې کې نقطه ده چې دا اول الفاتحه ده اول الفاتحه او آخر الدعوات الخاتمه ګورم چې قران شروع کو نو د الحمدلله نه شروع کو او چې په آخرت کې نعمتونه الله پاک په انسانانو باندې وکي نو آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین نو خاتمه په الحمدلله ده او فاتحه په الحمدلله باندې نور د حمد تعریف تاسو بس دکړې په نور کتابونو کې دلته اجمالا درته ذکر کوم د حمد په تعریف کې علما داسي وایي الحمد هو الثناء باللسان على الجميل سواء تعلق بالفضائل او بالفواضل الحمد هو الثناء باللسان حمد عبارت ده د ثنا باللسان خو ژبه باندې ثنا سواء تعلق بالفضائل دا ثنا باللسان کله د فضائل سره تعلق لري او بالفواضل او کله د فواضل سره تعلق لري فضائل نعم لازمیه او فواضل نعم متعدیه نو دغه تعریف دی او تاسو اوریدلی دي چې په حمد کې 15 شیان پکار دي د حمد ارکان 15 دي یو محمود به دی او بل محمود علیه ده بل حامد ده بل محمود ده بل ما يدل على اتصاف المحمود بصفة ده قاری سے کوئی غور بھائی وہ دشو تا وفاق کی سبق ویلے ده په چرته ځکه وفاق خلق امن ټول
بس دا سبق مرته سخت لري وفاقیانو یو بوش اسلام ته ډیر ضرر رسولو یو وفاق ګوره طالبان ټول امین تقریبا دا 15 شیان دا د حمد ارکان دي یو محمود به او بل محمود علیه ټول کتابونه وېستو اردو کتابونه پکې داخل اول قاضی الحمدلله لري کړ د متول او مرزاید لري کړ دا غي نورسته او سلم لري کړ او چې قطبی تم طبيعت خراب ده قطبیم لري کړ شریعت تهذیب ز دارالعلوم کراچۍ ته تلو ما یو د کندوز یو مولوی صاحب ده شریعت تهذیب ور سره او دا شریعت تهذیب ورته داسې سختو لکه موږ ته چې په مدرسه کې قاضی څومره سخت نو بهر تقدیر ګورا د حمد ارکان 15 دي محمود به محمود علیه حامد محمود او ما يدل على اتصاف المحمود بصفه دا 15 ارکان دي د حمد لپاره د محمود به او د محمود علیه په مابین کې دوه فرق دي محمود به او محمود علیه ګوره دا عاشق الله مولوی صاحب عالم دی صحیح شو نو د علم یو په مرتبه د محکی عنه کې دی یو د علم په مرتبه د حکایت کې په مرتبه د محکی عنه کې دا محمود به دی او په مرتبه د حکایت کې دا محمود علیه دی نه عکس مو په مرتبه د محکی عنه کې دا محمود علیه دی او په مرتبه د حکایت کې دا محمود به دی پدې پوښ دا هدایت الله مولوی صاحب خادم دی عالم دی دا خدمت او علم دا یو فعل اختیاري دی صحیح شو نو دا خدمت او علم دا چې په مرتبه د محکی عنه کې واخلي نو دې ته محمود علیه وي او چې په مرتبه د حکایت کې واخلي نو دې ته محمود به وي اوس خو پوښ انشاء الله نو دا صفت جمیل دا فعل اختیاری کله په مرتبه د محکی عنه کې وی کله په مرتبه د حکایت کې وی په مرتبه د محکی عنه کې محمود علیه دی او په مرتبه د حکایت کې محمود به دی بعض علما پکې داسې فرق کوي نو دا اتحاد ذاتی شو پکې بعض علما وایي چې محمود علیه باعث علی الحمد کوي لکه ګوره دا عاشق الله مولوی صاحب زده د صفات کوم چې هاذا عالم دا عالم دی هاذا عالم دا محمود به دی دا صفات می ولې وکړو ځکه د دنه زه خوشاله يم د خدمت کوي دا خدمت چې وکړو دا محمود علیه دا باعث په حمد غ خدمت دی نور می د حمد ذکر کړو چې هاذا عالم ما هغه باعث على الحمد هغه محمود علیه پدې پوښ نو یا تغییر ذاتی دی او یا پکې اتحاد ذاتی دی دا خو محمود به او محمود علیه او حامد من يتحقق منه الحمد حمد هغه چاته وي چې د چانه حمد متحقق شوی د چا د خلینا چې حمد صادر شوی من يتحقق منه الحمد نو دې ته ویل شي حامد په حامد کې شرط دا دی چې دې به معظمي تعظیم کوون کې به ظاهرا او باطنا او بل محمود ده محمود خو ظاهر ده چې د چا صفت شوی ده او پنځم چې ده ما يدل على اتصاف المحمود بصفه ما يدل على اتصاف المحمود بصفه د دې تعریف علما داسې کوي چې ذکر ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمود به داسې قضیه ذکر کول ذکر د داسې قضیه یو خدا قضیه ده یو د دې قضیه ذکر کول دي نو ذکر ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمود به نو دې ته ویل شي ما يدل على اتصاف المحمود بصفه دا پنځم ټکی نو ګوره د حمد د پر دا پنځه ارکان محمود به محمود علیه حامد او محمود او ما يدل على اتصاف المحمود بصفه فمحمود به کې محمود به دا کومه قضیه چې تا ذکر کړې ده ګوره اسانه به درته زه داسې وایم چې زید عالم ګوره دا زید عالم په مرتبه د محکی عنه کې محمود علیه زید عالم په مرتبه د حکایت کې محمود به دی صحیح شو چا چې دا قضیه ذکر کړي هغه حامد دی د چا په باره کې چې ذکر کړي دا محمود دی د دې قضیه ذکر کول دا ما يدل على اتصاف المحمود بصفه دا 15 شیان دي دا 15 ارکان د حمد ان شاء الله چې په دې خو په محمود به کې شرط ده په دې قضیه کې شرط ده چې دا قضیه به د صفات کمالیو نه زید عالمون به ذکر کړي زید خادمون به ذکر کړي دا چې قضیه به ذکر کړي وي چې هغه په صفات الکمال دلالت کوي بیا نور دا قضیه عامه ده ثبوتیه وي که سلبیه وي صحیح دا عامه ده
د دین ورسته یو څو اعتراض درته پکې ذکر کوم. علما فرمایي چې حمد کې اختیاریت شرط ده. لکه زه د علم ذکر کوم چې زید عالم عاشق الله عالم، دا علم د اختیاري صفت ده. نو د اختیاري صفت په مقابله کې مې دا قضیه ذکر کړه، نو دې ته حمد وایي. نو په حمد کې شرط دا دی چې دا به اختیاري وي. بیا په دې باندې اعتراض راځي چې هغه حمد چې په مقابله د صفاتو ذاتیه او د الله پاک کې ده، هغه د تعریف د حمد نه خارج. موږ د الله حمد وایو خو په مقابله د صفاتو ذاتیه او د الله کې وایو. نو په مقابله د صفاتو ذاتیه او د الله کې چې موږ د الله حمد وایو، نو پکار دی چې دا حمد نشي، ځکه صفات ذاتیه د الله پاک چې دي دا د الله په اختیار کې نه دي. ولی نه دي؟ هر اختیاري مسبوق بالاراده، هر شی چې اختیاري وي هغه مسبوق بالاراده. تاسو چې سحر د مدرسې ته راتلئ، دا راتللم اختیاري وو، خو د دې راتلو نه مخکې اراده دراتلو. او هر شی چې مسبوق بالاراده هغه حادث وي، نو که صفات ذاتیه د الله پاک دا اختیاري شي نو دا به حادث. نو موږ د الله حمد وایو په مقابله د صفات ذاتیه او د الله پاک او صفات ذاتیه د الله پاک چې دي دا اختیاري نه دي. اختیاري د دې وجه نه دي که چېرته دا اختیاري شي نو مسبوق بالاراده بشي. او هر شی چې مسبوق بالاراده هغه حادث وي، او د الله پاک صفات چې دي دا قدیم دي. نو د دې لپاره تاسو مختلف جوابات زده کړي دي. اول جواب هم دا زده کړی دی چې موږ ګوره التنزيل باب واسع، د الله پاک صفات ذاتیه اگر چې غیر اختیاري دي خو نازل ک په منزله د اختیاري، صحیح نازل ک په منزله د اختیاري، ځکه د الله ذات پکې کافی دی، د الله ذات د خپل صفاتو د لپاره کافی دی. نو دغه کفایت د وجنه دا د الله صفات غیر اختیاریه صفات ذاتیه نازل شو په منزله د اختیاریو، او د دې په مقابله کې موږ د الله حمد وایو. دا یو جواب. دویم جواب ګوره اختیاري دي ته نه وایي چې مسبوق بالاراده، بلکې اختیاري دي ته وایي چې فاعل مختار ته منسوبي، او د الله صفات ذاتیه الله ته منسوب دي. الله پاک فاعل مختار ده، او فاعل مختار ته چې هر څه منسوبي هغه اختیاري وي اگر چې مسبوق بالاراده نه. دا دویم جواب. او دریم جواب ګورا تحقیقی جواب دا دی چې د الله صفات دا د الله په اختیار کې دي، د الله صفات ذاتیه د الله په اختیار کې دي. اوس هغه اعتراض وکړه عزیز الله، کله الله په اختیار کې شنو څه نقصان براشي؟ حدیث بشي. ولی به حدیث شي؟ ځکه چې مسبوق بالاراده بشي، او هر مسبوق بالاراده حادث. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې سبقیت په دوه قسمه ده، یو سبقیت زمانی ده او بل سبقیت ذاتی ده. صحیح. تقدم په دوه قسمه ده، تقدم ذاتی او تقدم زمانی. علت د معلول نه مقدمي خدا تقدم ذاتی ده. نو تقدم او سبقیت په دوه قسمه دي، یو سبقیت ذاتی او بل سبقیت زمانی. د الله صفات دا صادر بالاختیار دي او مسبوق بالاراده دي، خو سبقیت زمانی نه ده بلکې سبقیت ذاتی ده. او سبقیت ذاتی کې شنه حدیث کی، سبقیت زمانی کې حدیث کی. مطلب الله پاک صفات ذاتیه چې کوم دي دا د الله په اختیار کې دي، او کته و چې د الله په اختیار کې شنو مسبوق بالاراده به ذاتیک د مسبوق بالاراده دي، او کته و چې مسبوق بالاراده شنو حادث بشي دا غلطه ده. مسبوق بالاراده په سبقیت ذاتی باندې دي، مسبوق بالاراده په سبقیت زمانی باندې نه دي. صحیح. سبقیت پکې ذاتی ده زمانی نه ده، او سبقیت ذاتی حدوث لره نه ده مستلزم، سبقیت زمانی چې ده حدوث لره مستلزم ده. صحیح. یو بل جواب درته کوم. ګوره داسې درته وایم چې د الله صفات د الله محمد حمد په مقابله د حمد کی اختیاریت شرط ده کنه، دا اختیاریت عام ده، بشخصه وی که بنوعه وی او که بجنسه وی. حمد کی اختیاریت شرط ده شاباسه، خو بشخصه وی که بنوعه وی او که بجنسه وی. سلم کې یوځای کې ویل دي هغه د لړم په باره کې. نو بهر تقدیر د الله د حمد چې په دې کې اختیاریت شرط ده. اختیاریت کله بشخصه وی لکه زما او ستا افعال،
کله بنوعه وي او کله بجنسه وي دا الله د صفات ذاتیه په مقابله کې چې موږ د الله حمد وایو نو اگر چې دې کې اختیاریت بشخصه نشته بنوعه او بجنسه پکشتا په جنس د حمد کې اختیاریت شته په نوع د حمد کې اختیاریت شته په زمن د نور افراد خوش دی بل جواب او یا بل جواب ورته وکا چې د الله د صفات ذاتیه په مقابله کې موږ د الله حمد وایو او حمد کې اختیاریت شرط دی اختیاریت عام دی په فعل کې وي او که په آثارو کې وي نو اگر چې د الله په صفاتو کې اختیاریت نشتا خو په آثارو د صفاتو د الله پاک اختیاریت شتا آثارو د صفاتو نو اختیاریت عام دی شابسي په ذات د صفات او د فعل کې وي او که په آثارو کې وي نو د الله د صفاتو په آثارو کې اختیاریت شتا معترض اعتراض کوي چې ګوره زه به درته یو مثال پیش کوم چې هلته به حمد شوی او اختیاریت به پکې متصور نه بشخصه نه بجنسه نه بنوعه لکه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا دا مقام محمود دی او اختیاریت پکې متصور نه دی مقام اختیار نه لري ځکه مقام غیر مکلف او غیر ذوی العقل دی اختیاریت په دې مقام کې نشته نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې الته محمود په معنا د مرضی سره دی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا یعنی مقاما مرضیا الته محمود په معنا د مرضی سره دی یو جواب دویم جواب دا دی چې عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا الته د محمودن حال واقع شوی دی د يبعثك د دې ضمیر منصوبه نه د کاف حال واقع شوی نو معنی دا ده عسى ان يبعثك ربك پیغمبر علیہ السلام ته خطاب دی په حال کون د پیغمبر علیہ السلام کې چې دا به محمودی مقام محمود نشو بلکې پیغمبر علیہ السلام محمود شو نو محمودن د کاف نه حال واقع شوی د دې ضمیر منصوبه نه یا بل جواب ورته وکړه چې عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا الته محمود په معنا د محمود فيه سره ده یعنی محمود فيه النبي صلى الله عليه وسلم محمود کی مجاز ده محمود فيه النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفت پکې شوی ده ځکه دا به شفاعت کوي یا محمود فيه الله د الله حمد پکې بیان شوی ده ځکه اذن د شفاعت کړي خدا خو لګه ګرانه غونې مسله و خو زدم کړئ ان شاء الله د دین ورسته د حمد او د مدح په مابین کې درته فرق ذکر کوم او دارنګه د حمد او د شکر په مابین کې درته فرق ذکر کوم یو څه فرقونه تاسو اوریدلی دي ګوره اول فرق پکې دا دی چې په حمد کې دوه شرط دي یو دا ده چې حمد ثنا علی الفعل الاختیاری ته وایي خو لذوی العلم دوه قاعده پکې راغلي حمد چاته وایي الثنا شابسي على الفعل الاختياري لقد یو فعل اختیاری وکړو سبق دې زده کړو نو زستا ثنا او مدح ذکر کړم نو ثنا على الفعل الاختياري دا فعل اختیاری پکې یو قید ده او دویم قید پکې لذوی العلم دا دوه قید دي په حمد کې والمدح اعم مدح عام ده د فعل اختیاری په مقابله کې مرضی او د غیر اختیاری په مقابله کې مرضی د ذوی العلم مرضی او د غیر ذوی العلم مرضی دا یو فرق شو د حمد او د مدح په مابین زده شو دویم فرق د حمد او د مدح په مابین کې دا ده چې ګوره کم فعل چې د علم اختیار او اراده نه ظاهر شوی خو واقعي خوبي وي واقعي وي دا فعل اختیاري واقعي وي نو چې واقعي وي دا غي بیان ته حمد وي نو اختیارم پکې راغلو ګوره یو قید پکې دا راغی چې فعل به اختیاري وي دویم دا دی چې د ذوی العلم د پاره دی دریم دا چې دا خوبي به واقعي وي لکه زه د عاشق الله مولوی صفت ذکر کوم چې دا عالم دی نو دا به واقعي عالم صحیح شو نو ګوره درې وړه قید پکې راغله کنه اول قید پکې راغلو چې ثنا په فعل اختیاري باندې علم د فعل اختیاري دی شاباش دویم قیدم پکې راغلو فعل اختیاري د ذوی العلم دی دریم قیدم پکې راغلو دا علم په دې کې واقعي دی مبالغه مې نه کړې واقعي دی پکې نو چې دا خوبي پکې واقعي وي د دې بیان ته حمد وي او بخلاف المدح
په مدح کې نه اختیاري واله شرط دی، نه د ذوی العلم صفت واله شرط دی، نه پکې د دې خوبي واقعي واله شرط. خوبي واقعي وي او که غیر واقعي وي، لکه یو امیر او ته چې دا ډیر لوی عالم دی. افغانستان کې دا مسله ده د طالبانو د امارت په وخت کې ټول قومندانانو ته خلق علما وي، امیان دي خو د ډار د لاس نور عوام ورته مولوی شي، ټول قومندانانو ته مولوی شي. نو دا مولوی صاحب چې ورته ویلي عالم ورته ویلي دا علم په دکې نه دی، غشینه می دی، خو صرف قومندان دی، دا خوبي پکې واقعي نه ده. نو دې ته مدح ویلې شي، حمد ورته نشي ویلی. واقعي عالم ته چې عالم وای دا حمد، او د ډار د لاسه چې دی ورته ویلي دا مدح. صحیح شو؟ نو مدح عامه ده. درې فرق شو کنه. ګوره اول فرق پکې دا دی شابسي چې حمد کې به فعل اختیاري وي، مدح عام ده. دویم دا دی چې حمد د ذوی العلم کې او مدح عامه ده. دریم دا دی چې په حمد کې خوبي واقعي ذکر کیږي. صحیح شو؟ په بخلاف المدح، مدح کې واقعي وي که غیر واقعي وي، دواړه پکې ذکر کېدی شي. نو اوس به د یو حدیث په معنا باندې تاسو پوه شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احصوا التراب وجوه المداحین، د مداحینو په مخ خاورې ور وشیندئ. احصوا التراب وجوه المداحین، د مداحینو په مخ خاورې وشیندئ. د حامدینو په مخ نه دی ویلي، بلکې د چا په مخ ویلي دي؟ د مداحینو. وجه دا ده چې په مدح کې دا نه ده ضروري چې دا خوبي به واقعي وي، بلکې کله اسی دروغ وي. نو د دروغو د شایبې د وجه نه پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې احصوا التراب وجوه المداحین. او کوړي کې وجلسه وه، نو هغه ناظم د سټیټ چې یو شیخ صاحب ته چې आवाज وکړو، نو یو شل القاب ورته ذکر کړي، یو شل القاب چې داسې عالم دی او داسې عالم دی او داسې عالم دی او داسې عالم دی. خدا ختمه شو، هغه راپاڅېدو تقریر وکړو. بیا یو بل شیخ صاحب ناستو، هغه مختصر نوم واخیستو چې شیخ الحدیث پلان کې مولانا صاحب به ستاسو ته تقریر وکړي. هغه ته ډېره غوسه ورغله، او چې راغلو وایي دا ناظمان نه دي، دا ټول دروغ وایي، دا د الله په لعنت ګرفتار دي. او پیغمبر علیه السلام وایي دا ټول علما حاضر دي. ګوره احصوا التراب وجوه المداحین، د مداحینو په مخونو خاورې وشیندئ. وایي دا د خلکو دومره صفتونه وکړي. نو ګوره حمد او مدح کې فرق دی. صحیح شو؟ د حامدینو په مخ خاورې شیندل نه دي راغلي، د مداحینو په مخ خاورې شیندل راغلي. نو په حمد کې خوبي واقعي ذکر کیږي، بخلاف المدح، مدح اعمه ده، خوبي پکې واقعي وي که غیر واقعي وي. دا درې فرق دي ذکر هدایت. بل فرق درته ذکر کوم چې ګوره حمد قطعا صفة الکمال، قطعا حمد دې ته وایي چې دا به قطعا صفة الکمال. او بخلاف المدح، په مدح کې دا نه ده ضروري چې دا به قطعا صفة الکمال، بلکې ظنن صفة الکمال والے کافي دی. که ظنن صفة الکمال نو هغه مدح کېدی شي. او بخلاف الحمد، حمد به یقینا او قطعا څه شی وي؟ صفة الکمال. بل فرق درته ذکر کوم د حمد او د مدح په مابین کې. حمد به د شایبې د نقص نه پاکي، حمد بداسي شی وي چې د شایبې د نقص نه بالکل پاکي. او بخلاف المدح، په مدح کې شایبه د نقص هم راتلی شي. بل فرق درته ذکر کوم، حمد د ژوندي کېږي، او بخلاف المدح، مدح د ژوندي او د مړو دواړو کېږي. بل فرق درته ذکر کوم، په حمد کې تعظیم او فخامت وي، دومره تعظیم او فخامت او لویواله پکې وي چې هغه دومره په مدح کې نشته. بل فرق پکې ګوره پکې دا دی چې په حمد کې اخبار وي عن محاسن الغیر، خو مع المحبت والاجلال. د بل چا محاسن ذکر کوي خو په زړه کې د محبت او لویم ده، نو دا حمد. او که په زړه کې د محبت او لوی و او یا نه و چې اعمه و، نو دې ته ویل شي مدح. نو حمد مع المحبت والاجلال، او بخلاف المدح. سو فرق شو، غیر متنافي فرقونه. بل فرق پکې ګوره واوره، حمد چې د مامور به مطلقاً ده، حمد مامور به مطلقاً ده. په یو اثر کې راځي من لم يحمد الناس لم يحمد الله.
څوک چې د خلکو حمد ونه وایي هغه د الله حمد هم نشي ویلی او مدح چې دا مامور به مطلقا نه ده ځکه په یو اثر کې راځي احسو التراب وجوه المداحین خاوري وروشندې د مداحین په مخونو باندې نو هغه مامور به مطلقا نه ده بلکې که خوبي واقعي و بیا مامور به ده او که واقعي نه و بغیر مامور به دا خو د حمد او د مدح په مابین کې یو څو فرق و بعض علما په دې باندې قول کوي چې حمد او مدح د دې دواړو په مابین کې ترادف ده انهما اخوان نو زم د دواړو په مقابله کې راځي خو راجح دا دی چې د دواړو په مابین کې فرق شته په حدیثو کې فرق راغلی دی حمد مامور به مطلقا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من لم يحمد الناس لم يحمد الله ور حمد مامور به مطلقا او بخلاف المدح مدح چې د مامور به مطلقا نه ده بعضی مدح مذمومه بعضی غیر مذمومه یو مدح چې د مذمومه ده احسو التراب وجوه المداحین نو د حمد او د